ویل یا رسول الله فلانی زنانه کوم دا هغه د شپې تهجد هم کوي روجې هم نیسي صدقې هم ورکوي لیکن دومره ده چې ژبه خراب ده ګاونډي ته سره ورکوي ویل جهنمي ده ویل بله زنانه پلانۍ چې ده هغه صرف فرایض ادا کوي صدقې مدقې وغیره هم دومره نه کوي صرف دومره چې ګاونډیان ترې خوشحاله دي ویل دغه جنتیه ده ویل دا هم د قیامت د علامونه یو علامه ده ګاونډي به د ګاونډي نه تنګ وي ګاونډي به کوشش دا کوي چې اوس بل ځای ته کډه ویسمه چې د دې نه خلاص شمه د دې نه زه وزګار شمه دیو نه خو زه سپېمول رالمه هر ټیم کې ضرر ګاونډي ته هر ټیم کې ضرر نن ټول خلک د ګاونډیانو نه اکثر چې وګورئ الا ماشاء الله د ګاونډي نه چې کوم دی سر ټکوي او د ګاونډي نه به شکایت کوي هر طریقې سره یو بل ته موږ تکلیف رسوو زما ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه ما ته جبریل مسلسل وصیت کاو د ګاونډي په باره کې حتی چې ما خیال وکړو چې راته ښکاري په میراث کې راسره شریک کوي په میراث کې او دومره پورې غټه خبره نبی صلی الله علیه وسلم تراله دو زنانو خبر ورته ورکړې ویل یا رسول الله فلانی زنانه چې کوم ده هغه د شپې تهجد هم کوي روجې هم نیسي صدقې هم ورکوي لیکن دومره ده چې ژبه خرابه ده ګاونډي ته سره ورکوي ویل جهنمي ده ویل بله زنانه پلانۍ چې ده هغه صرف فرایض ادا کوي صدقې مدقې وغیره هم دومره نه کوي صرف دومره چې ګاونډیان ترې خوشحاله دي ویل دغه جنتیه ده ویل دا حدیث دی صحیح حدیث د قیامت علامه دار چې ګاونډي ګرد دا به خراب شي خلک به کوشش دا کوي چې د ګاونډي نه جدا شي ګاونډي دغه نه به تنګ شوی